د شپې راته یو نوجوان را وکړه او جړلې. ما ته وی چې مولانا صاحب زه درسې څو خبرې کول غواړم. ما یې ملګري جاړې ولې د جړه خبره وکړه. ما خو خیال دا و چې بس چا به مور وفات شوي، خدا نه خواسته د چا پلار وفات شوی، د چا نیا نیکه وفات شوي، څه چل شوی دی. نو دې نوجوان جړل ماته د خپلې ښځې نه شکایت کو چې مولانا صاحب ښځه مې راسه ډېره زیاته بد اخلاقي کوي او ما نه ډېرې زیاتې طعنې راکوي. دا طعنې ورکول زمونږ د معاشرې مزاج جوړ شوی دی. سړي هم طعنې ورکوي، ښځې هم طعنې ورکوي. لکه ته دې شکل ته وګوره، مړه ته دې مخ ته وګوره، مړه ته دې خپل اوقاتو ته وګوره، مړه ته د خپلې ورځې نه نه شرمېږي. مړه ستا پلار څوک څه سړی و، ستا نیکه څه سړی و، ستا خاندان څه خاندان دی او ستا نسل څه نسل دی. لهذا داسې قسم طعنې دا نن سبا ډېرې زیاتې عام دي او دا انتهایي غلط عمل دی. لہذا دی الک نه ما تپوس کوم ملګری طعنې درته کور والا ولې درکوي، کنځلې په څه باندې کوي. وایي مولانا صاحب مسله دا ده چې مونږ غریبان یو. چرته د اختر په ورځ باندې زما مور کمزور او بیکاره جوړه ورلیږلي زما د ښځې دپاره د واده نه وړاندې. دا خو جهیزونه یو طرف ته کا، دا رسومات او دا خرافات دا بل طرف ته. دا یو سلسله ده چې جاری د لحاظه مولانا صاحب زما مور والا کمزورې جوړه ورلیږلي د هغې طعنه ماته راکوي. دا سلسله هغه طرف تم ده او دا دې طرف تم ده. بیا چې جنۍ راواده شي نو د دې طرف والا طعنې ورکوي، وایي ته شه تورې را لیږلي، ستاسې څه را لیږلي، خوار پړق وایي. نو بهرحال داسې قسم مسایل دا په هر ځای کې او دا طعنې ورکول که زنانو کې وي هم ناروا ده، دا که په سړو کې وي هم نارینو کې دا ناروا او غلط ناجایز عمل دی. او په دې سلسله کې زه به درته واقعه بیان کړم. علامه ابن سیرین رحمه الله لوی عالم دی. د انس رضی الله تعالی عنہ دا غلام دی، آزاد کرده غلام دی، بیا هغه آزاد کړی او دومره لوی شخصیت دی چې د امام مالک رحمه الله غوندې لوی خلکو ته چې به د خوب د تعبیر بیانولو مسله رااله نو علامه ابن سیرین ته به یې سړی لیږه او به د خوب تعبیر ورکاو. لہذا علامه ابن سیرین رحمه الله فرمایي چې ما یو ځل یو چاته طعنه ورکړه، د غربت طعنه مې ورکړه چې ته خو غریب یې. لکه زمونږ په معاشره کې ډېر خلک داسې شته، او غریب و، غریب کې بیٹے، غریب کې بچے، داسې قسم طعنې دا خلک ورکوي. لہذا علامه ابن سیرین رحمه الله وایي چې ما چاته د غربت طعنه ورکړه او زه په خپله باندې غریب شوم. د یوې زنانه وایي زه قرضداره شوم، زنانه نه مې پیسې اخیستې وې او په هغه پیسو باندې مې بیا تجارت کوم. ما په هغې باندې زیتون تیل اخیستي و. د هغه زیتون تیل چې ما کله هغه ډبه کولاو کړه نو د هغې نه منګکورې ودنګل. نو هغه منګکورې دنګېدلو نه بعد ما نه د ځان څه پاتې کولی شو، نه مې خرڅولی شو. داسې خراب شی خو ما نه شو خرڅولی. د دیانت تقاضا دا و چې تجارت په میدان کې داسې شی خرڅ نه کړی شي. لهذا وایي ما هغه خرڅول نه، ما هغه ټول تیل واړول. نو زه قرضداری شوم. دې زنانه ما نه روپۍ وغوښتې نو زما څه روپۍ وې نه. وایي ما ته پته ولګېده چې یاره دا هغه طعنې مې کار وکړو. لہذا علامه ابن سیرین وایي د ښځې را باندې رپورټ وکړو، قاضي فیصله واوروله، زه پکې جیل ته لاړم. په جیل کې وایي زه ډېرې ورځې وم. د جیل سپرډنټ راته وویله چې مولانا صاحب ستا د دې سترګو نه، ستا د دې مخ نه ماله حیا راځي چې د شپې دې په دې جیل کې واوسو. داسې وکړه چې د شپې کور ته زه په کور کې شپه کوه، د ورځې راځه په دې جیل کې په دې زه باندو. علامه ورته وایي چې نه، قاضي زما باره کې دا فیصله کړې ده چې دا به دومره وخت د شپې او د ورځې په جیل کې، لهذا زه به د شپې او د ورځې په جیل کې زه په دغه فیصله کې بددیانتي نشم کولی. لہذا علامه صاحب څه زمانه پورې په جیل کې. بیا داسې وشو چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وفات شو. بادشاهي وخت هم راغی د هغه په جنازه باندې ودرېده، لیکن جنازه یې کېده نه. جنازه چا کوله نه. ولې جنازه نه کېږي؟ وی انس رضی الله تعالی عنہ وصیت کړی دی چې زما غسل او زما کفن دفن به علامه ابن سیرین کوي. لہذا په دغه بنیاد باندې د علامه ابن سیرین په باره کې بادشاه وی چې بس ورشه او جیل نه راوباسئ، آزاد یې کړئ، راخلاص یې کړئ. علامه ابن سیرین ته سړی ورغی چې بادشاه وایي چې بس دی را پرېږدئ. وی خبره د بادشاه نه ده، زه چې چا دې جیل ته را دننه کړی یم نو هغه زنانه دې راشي او هغه دې ووایي چې ته دې جیل نه بهر زما په تا باندې څه نشته، نو هله به دا خبره کېږي. لہذا زنانه راله خپل رپورټ واپس واغستو. علامه ابن سیرین د جیل نه رابار کړ. علامه ابن سیرین فرمایي چې ما ته د پیغمبر علیه السلام دا حدیث را رسېدلی و چې چاته به د یو شي طعنه مه ورکوه. که چاته دې د غربت طعنه ورکړه
دا غربت به پتا باندې راځي، چاته د بدحالۍ تانه ورکړه دغه بدحال به پتا باندې راځي. لهذا زمونږ د معاشرې مزاج دا جوړ شوی چې هر سړی غلطه خبره تانه ورکول، د خاندان د نسل د حسب نسب دا ډېر غلط کار دی، دا نامناسبه رویه ده. ازروی شریعت دا جرم دی او دا داسې قسم کار مرتکب دا عند الله هم په دې خبره باندې مجرم دی او د خپل معاش په حواله د خپل ځان په حواله هم به دغه مشکلات ښکار کیږي. لہذا سوچ سمجھا سازش تحت که څوک دا کوي هم ځان هلاکوي او که په څوک ناپوهۍ کې دا کار کوي نو بیا هم دا غلطه کوي. دا خپل ځان هم تاوان دی او دا د بل مسلمان هم تحقیر او حقارت دی چې الله په دې باندې خفه